علم الحديث نا خبر مفتیانو دی میدان تا مراد رومی حسین اخکر شد زمریانو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد پنځپریانو ګل ته مګوره نن قرآن شته تا چې وې زما لاس کې به قرآني نن هغه قرآن څه شو چې د پنځپري رور عقیدت ثابت شي چې خبرې متواتر نه علاوه د الله د نبي احادیث په عقیده کې مه منئ دا اصولو دپاره به ته اوس قرآن د قصه ځای پیش کړې دغه رنګ یاد ساته وایي که محتب بالقرائن شي ستا عقیده خدا ده چې اخبار احاد محتب بالقرائن شي یعنی لنډه ده لسطو حدیثونو نه علاوه تمام حدیث ستا په نسبت عقیده کې مردود دي او په عمل کې شکی دي دا ستا عقیده ده ته په کومه خوله ابن تیمیه اخلې زه تاله د ابن تیمیه حوالې لا نه در جوابونه نه در کوم تاله لا د امام نووي حوالو جوابونه نه در کوم تاله لا زه تر اوسه د کنز الاصول د بزدوي حوالو جوابونه نه در کوم ستانه اولنې سوال ما کړی دی بنیاد د څه د بنیاد تا خو تر اوسه وی چې امام ابو حنیفه او ابو منصور ماتوریدي باندې زما د عقیده او د عمل بنیاد برابر شوی دی او دین مې مکمل شوی دی سشو آغا امام ابو حنیفه چې ستا د عمل او ستا د فقه بنیاد په برابر شوی دی د آغا امام ابو حنیفه نه فسند یا خیر د بې سند د هغه د شاګردانو نه شپږمې صدۍ ته مه راځه اصول بزدوي جواب دی نه کیږي ستا بنیاد چای خیر چې خبر واحد په عمل کې شکی دی اگر که محتب بالقرائن وي په عقیده کې مردود دی ما ته دغه بنیاد وښیه چې تر څو دا پلار او د خپل مشر او د خپل بنیاد نه ته مقلدی که د مقلدین او مقلدی دا اصول دي ستا او اصول دي د مقلدینو نه ثابت او د مجتهدینو نه ثابت کم اشرات بیا ته وایم چې بنیاد دی اوخی دا بنیاد دی کم سړي خیره ولې دا 600 کاله پس خلکو کې خودو دا 500 کاله اخبار احاد کم زیو دویمه خبره خبر متواتر ته قطعی ویل او خبر واحد ته ظنی ویل او په عقیده کې مردود کول دا تقسیم چا کړی دی دا بنیاد دی راته وخیا کچرته ابو منصور ماتوریدي او ابو حنیفه د دین لاچاری نو صفا وایا د اغینه نشم خولي خوشپګم صدې ته مرزه دویمه طریقه بیا ده د محدثینو نه وخیا تر څلورمه صدې پورې کته مرزه د اصل اصول د عقیده دي د کې د کشرانو خلکو کتابونه کار نه کوي د دې عبارتونه به مونږ کله اخلو کله به رد کو بنیاد دی خو به بنیاد د نه پیدم ډوګ بوګ مکوا اخر کې د ډېر خفقان کړي دي و یره اخر ویتا ولې په د خبره واحد تعریف په اخر کې وغوښتي وی اول کې دی ولې نه غوښتو ما د اول نه غوښتي خو طریقې بدلې دي ته ډوګ بو کینو تعالی ما لا رکتا اکد خلین تا متواتر نه خو ما ویره شه په خبره واحد بل تراته وشم اخر کې دی و چې د نه نه په کمینو دا به خبره واحد مرتبه اوس د ګوره په سر باندې گزارتا اربعه منکم د سلور کسو په گواهه زناکار درو باندې وخلی شي او په باز مقرجم کولی شي نو دا په سلور گواهان چې شنو دا د خبره واحد مرتبه او قرآن متعین کړه چې سلور کسان قطعی دي څنګه قطعی دي ځکه قطعی دي چې د سلورو کسو په گواهه باندې په سړی باندې حد لګي نو دا حد سنت دی که عمل دی که دا فرضیت دی دویم دا چې فرضیت قطعیت غواړي که ځواني نو د سلورو عامو کسانو د څوارلسمې صدۍ د سلورو کسانو گواهي او د غلا په باب کې د 2 کسانو گواهي ذوی عدل منکم د 2 کسانو په گواهه د غل نه لاس کټ کیږي دې کو دومره لوی قطعیت او طاقت شته نو د خیر القرون هغه دوه راویان چې د محمد رسول الله علیه السلام حدیث نقل کی پاغي قطعیت ولې نه ثابتېږي پاغي یقین ولې نه ثابتېږي سلور کس او 2 کس چې گواهیو کی د غل نه لاس کټ کیږي او د شک او د شبهه احتمال له توجه نه ورکول کیږي د سلور کس په گواهه باندې د شک او د شبهه احتمال له توجه نه ورکول کیږي نو د خیر القرون صحابه کرام او تابعین چې عقیده الله د نبی حدیث نقل کی التولد کذب د احتمال نه ختمه التکول یقین او قطعیت نه پیدا کې د خبر واحد سلور او 2 مرتبه قرآن متعین کړ چې دا قطعی دي اوس نرشه جواب کوم دلته مې پساولې بل خبره تا د تواتر الطبقه خبره وکا مې بنیاد دی راته وخه دا انور شاه کشمیری د ما ته پته راخوته نوم نشه غستې د یاره نه ظالمه دا بنیاد د خبره متواتر کې دا تقسیم چا کړی دی د دک سړی بنیاد براته خې پشپګم صدې چې ته څومره حواله ورکه توجه نه ورکوم نن لاړې سیوطي پسې نن لاړې امام نووي پسې ظالم نووي خو اشعری نه دی ماتوریدی نه دی اشعری مقلد دی ته لاړې نن د اشعری مقلد پسې د خپل عقیده او د خپل
خپل اصول فقه تار تړي ظالم انسان ویښه حنفیت باندې غیرت او که حنفیت د و شرمو مناظره به یا کولا یا نه د پنجپیانو سترګې د مړه ملامت کړي اخر کې د ډېر غټ دروغ ویلي دي وای امام شافعي چې وای چې ثابت دی وای دی د خبر واحد نفس حجیت ثابتي وی د قطعیت سره او عقیده سره سکار نشتا یاد ساته چې څومره دروغ وای ان شاء الله ګیریږي با امام شافعي دور کې معتزله سرونه روچتي او تما ته خیا د امام شافعي په دور کې چې چا د اخبار احاد د حجیت نه انکار کړي دا پتا قرض دی ان شاء الله چا نه دی کړي د امام شافعي په وخت کې انکار دا چې خبر واحد عقیده کې نه چلیږي معتزله ویلو د خبر واحد قطعی او یقیني نه دی امام شافعي چې د اخبار احاد او حجیت ثابتي نو قطعیت مراد ده او دغه رنګ په عقیده کې مراد ده دا یو دلیل دی ځکه چې په نفس خبر واحد په ثبوت کې رچا اختلاف نه و کپه دې دړنه یخیږي نمبر 2 جواب ځان سره ولیکا دویم جواب هغه دا دی چې امام شافعي صاحب اخر کې وی چې کله استدلال کوي هغه وی والمرء واحد وی دا خو یو سړی دی نو بیا وی دلالت کوي انما يعد عنه حلال وحرام دا یو سړی چې یو علاقه ته لړ شي وی دا یو سړی به حلال بیانوي حرام بم بیانوي تا نه تاسو کوم حلال او حرام قطعی دي کزونی دي تا نه تاسو کوم حلال او حرام صرف عمل سره تعلق ساتي که عقیده سره تعلق ساتي دا دی والد امام شافعي نه دویم گزار ستا په باندې چې آپ خبر واحد حلت او حرمت ثابتي قطعیت په ثابتي عقیده او عمل دواړه په ثابتي درېمه حواله د امام شافعي نه بل نوٹ کا اغوی متواتر پکې نشتا کته وی حواله خو زړه وکانه الواحد في ذلك واكثر منهم سواء تقوم الحجه بالواحد منهم قياما بالاكثر وی په یو او په سلو باندې یو شان حجت قائميږي نو هغه د متواتر او د خبر واحد حجت یو شان کو چې متواتر قطعی معنی خبر واحد هم قطعی دی چې متواتر په عقیده کې معنی نو خبر واحد هم په عقیده کې ومنه شپږم صدیت مرازم دقه سید امام شافعي شانو غږیږي سلورم جواب د امام شافعي نه ما د حرمت الخمر نه استدلال کړو په خبر واحد باندې هغه تم په فرضیت باندې استدلال کړی دی هغه وی وانتقلوا بخبر واحد عن فرض مسئله پر خدا او د خبره ومنله نو فقطعیات او په فرضیات کې خبره کوي نفس په مسواک او په تسبوح کې نه کوي د سلورم جواب د امام شافعي نه وره حرمت الخمر مثلا کوي تحویل قبلم کوي په دې باندې رضان غلی کو او بیا صفا وی صفا ودار فرائض مسألة دا ولم يكونوا ليفعلوه بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصداق وي فرائض چې کله د صحیح سند باندې ثابت شي وي داسې د تحویل قبلي په شان قطعي فرائض په منسوخ کیدي شي په خبر واحد باندې نرشد امام شافعي په شان په دغه صدې کې چلےګا تشپګم ترازی نو ابو منصور ماتوریدیم پرې دی نو امام ابو حنیفه پرې دی نو د امام نووي په شانتي یو اشعری مقلد پسې دا سے بد راکاګم چې چا براخ کنه ان شاء الله پریدم دې چتا ابن ابي العز زړي حوالات د ګوره متن کې داسي وي وجميع ما صح عن رسول الله دا الله د نبی نه چې صحیح ثابت شي باس دا کافی ده هغه جميع ما صحت حق ویل دي هغه متواتر نه دی ویل هغه صحت ویل دي تواتر شرط نه دی ګرځول د حق د پاره صحت شرط ګرځول دي لہذا د دې جواب وکا شاه ابن ابي العز حنفي تا شرح تا ګوره وقالوا معتزله ویل دي چې والاحاد لا تفيد العلم اخبار احاد د یقین او د عقیده کار نه ور کوي د دې جواب وکا ام د ابن ابي العز حنفي مخ کې ګوره خبر الواحد يفيد العلم اليقيني عند جماهير الامه بجمهور امتوي چې د یقیني فائدہ ور کوي ستا عقیده خو مړه د ټول نه جدا ده ته خو چې خبر واحد محتب بالقرائن شي بیا په عقیده کې مردود ده تاسو سره خو زما ستا خبرې دي ته تخت چرتا ستا خو د دین عقیده خلاف ده ابن ابي العز ابن تيميه څنګه پېښ کې دی خو محتب بالقرائن د علم قطعي مسله غني او ته خبر واحد محتب بالقرائن بیا په عقیده کې مردود غني او ځونی غني د دین نوموانه له ظالما हाँ जी नवी हवाले दी उली करे इमाम बुखारी शपगमे सदैतल अंदरा कुजीगम सही बुखारी किताब अखबारुल अहाद किताब अखबारिल अहाद रवा देलो बाब तगोरा बाब मा जा फी इजाजत खबर अल वाहिद सदूक फिल अजान वस्सलात वल फराइद वल अहकाम इमाम बुखारी वही पदीद तबाब कदम چې د هر پنځ پیری په سر گزارو کم چې ول فرائض ول احکام خبر واحد په فرایضو کې او په احکامو کې د عقیده او د عمل ټول کې به حجت دي دا فرایض ونوي ک قطعي وي دا فرایض صرف عمل کی وی کا عقیده کې وی دا د والد امام بخاری نه پتا گزار ته په وما و تم صد زمانه خلاص سان خلاصه هم په دې سلفو درا کاګم انسان ظالما
یا هم دقه امام بخاري هغه استدلال کوي چې ما کړو فلولا نفر من كل فرقه ويسمى الرجل الطائفه یو سړی طائفه دی یو سړی خبره حجت ده د دلیل کې پیش کړی دی دویم کې اخر کې باب تړي وی باب باس النبي صلی الله علیه وسلم الزبير طريقه واحده بیا بل باب تړي اخر کې باب خبر المرأه واحده وی دا باب دی ته خو د سړو خبره کې چې یو خزم د الله د نبی نه په صحیح سند وروړي پاغي باندې بم فرایض او احکام ثابتېږي دا دیواله امام بخاري ته معتزله پیش کې او زره سلف د امت پیش کوم لہذا نرشا د خبر واحد د ظنیت بنیاد د ثابت کچ به د معتزلون اولنی د اقوال چا کړی دي شپږم ساده ته مرز دا کتابونه دي ابن تیمیه دی باندې د حواله نه در کوم جوابونه په سیوطی باندې نه معاف کوم په شیخ رستم او شیخ امین دی نه معاف کوم په دې چې صورت دروغ وای خو زبد بنیاد راس پړم ستاد اصول فقه بنیاد چې چای خره هغه بنیادی سره ماته خویا ستاد عقیده بنیاد چې چا د اصول خره دک اصول په سند د نه ثابت کا یا فوای دا غینه نشم ثابتولې به د شپږمې صدې نه زما کار نه کیږي یقین وکړه چې دا سره پریدم ان شاء الله په ډوګ بوګ دې نه پریدم نن مې مړې کې نیولې نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد زه په دې انتظار کې چې مفتی صاحب به مخکې سفر وکړي او مخکې به په خپله دعوه باندې لاړ شي هغه ورځ ته ورځ وروستو روان دي نو کله وایي چې یاره د خبر واحد تعریف وکړو کله وایي د خبر متواتر تعریف وکړه حال دا دی چې مناظره په ختمېدو ده سره د دې نه مفتی صاحب ماله یو تانه راکړی دی چې تا حنفیت وشرماو د پنجپیریانو سترګې دې ښکته کړې مفتی صاحب زه ویم هغه خلک چې په تا باندې خرچې کړي او ته یې عمرې له بوتلی وې او تا لې هلته کې چاندې او پیسې درکړي وي نن هغه خلک خفه دي او جاړي چې مونږ خو بې ځایه تاوانونه کړي لکه چې خلک وایي چې یاره ډکې مې وسو ساګ مې پاخه نه شو مفتی صاحب بالاخر د دې بحث د راغونډولو دپاره زه تا ته دا خپله مدعا په لنډو الفاظو کې پیش کوم او عوامو مسلمانانو ته بیا د خپل موقف واضح کوم چې قرآن کریم زمونږ په نسبانې قطعي دی د پیغمبر په احادیثو کې هیڅ شک نشته خو د پیغمبر په احادیثو کې هغه احادیث چې اخبار احاد ورته وي چې یو کس دوه نقل کړي نو د دې په ثبوت کې شک چې آیا واقعي دا خبره به د پیغمبر یي او که نه وي او دې کې چې کم ظن دی نو هغې ته ظن غالب وي اصل کې تعبیر ترې مونږ په شک سره کوو خو دا ظن غالب دی چې یقین ته نږدې مرتبه ده یعنی راجحه خبره دا ده چې دا به د پیغمبر قول یي خو کیدی شي نه اوس راشه مفتی صاحب په لنډو الفاظو کې دا خبره یو ځای ته تا ته راغونډوم زه وایم هر خبرې واحد دا دلیل ظني وي بنا بر اختلاف دا صغرا شوه او هر دلیل ظني په عقیده کې حجت نه وي دا کبرا شوه نو دا دلیل درته د قیاس اقترانی په شکل کې پیش کوم نتیجه ظاهر ده چې خبري واحد به په عقیده کې حجت نه دلیل د صغرا واوره مفتی صاحب ګوره هغه اخبار احاد چې قطعی الدلالت دي لکه بطور مثال من مات عليه صوم صام عنه وليه ما ویلی دی ان المیت لیعذب ببکاء اهله عليه ما ویلی دی یا حدیث د قطع الصلات هغه اخبار احاد چې قطعی الدلالت دي او د دې په مقابله کې صحابه کرامو یا نور مجتهدینو چې اجتهاد کړی دی او دا په سونو روایات دي یا په زرونو باندې دي نو که چېرته کې دا قطعی الثبوت هم شي نو د قطعی الثبوت او قطعی الدلالت نص په مقابله کې اجتهاد خو هرگز جائز نه دی د صحابه کرامو د مجتهدینو د دغه اخبار احاد په مقابله کې اجتهاد یا خو په دې بنیاد دی چې دا اخبار احاد ظني شو نو زما د دلیل صغرا دا د احادیثو نه ثابت شوه په فهم السلف سره او یا چې دغه مجتهدینو اجتهاد کړی دی نو دای د دې دلایلو په قطعیت کې شک کړی دی نو که په قطعیت د دې اخبار احادو کې شک کړی نو بیا هم زما د دلیل صغرا ثابت شو په فهم السلف سره اوس دې ځای کې ستا دا سوال چې دا بنیاد چا ایښودی دی چې خبرې واحد ظني دی نو دا د دې احادیثو په بنیاد باندې سلفو ایښودی دی او د دې دپاره عبارات د علماو واوره امام ابن تیمیه مجموعة الفتاوی تلسم جل 21 صفحه باندې وایي فانه کان فی نفسه لا یفید الا الظن خبر واحد په نفسه دا صرف د ظن فائدہ ورکوي
امام سیوطی ابغاث الانوار فی امامت علائم الانثار کی وی وخالفه المحققون والاکثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر چې متواتر ته نه رسیدلی نو دغه خبر واحد به ظن پیدا کوي. ابن حجر رحمه الله نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر کی وی لافادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من اخبار الاحاد، یعنی متواتر د قطع او د یقین فائدہ ورکوي په خلاف د خبر واحد باندې چې خبر واحد د ظن فائدہ ورکوي. امام ذهبی میزان الاعتدال 1 جلد 9 صفحه کې وی والمتواتر يفيد العلم القطعي وخبر الواحد الصحيح يفيد الظن. ته صحیح ټکوي امام ذهبی وی خبر واحد که صحیح نو دا ظن فائدہ ورکوي یقین نه پیدا کوي. امام شاطبی الموافقات 1 جلد 24 صفحه باندې وی فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر. د مخکنه بحث کوي وی کدا روایت اخبار آحاد شي نو د دې یقین نه پیدا کول دا ظاهر او ښکاره خبره ده. هم دتا په صغرا باندې دلیل ووایو او هم دته د علماو عبارات پیش کړل. اوس تانه تپوس کو دا صغرا چې هر خبر واحد به دلیل ظنی وي بنا بر اختلاف، آیا ته چې دا صغرا نه منې مثلا ځکه ته خو به نقض تفصیلي کې نقض اجمالي خو دې معتبر نه دی نو دقه شان د دې عکس نقیض هم نه تسلیمې. مطلب څنګه چې دا صغرا نه تسلیمې نو دقه شان عکس نقیض هم نه تسلیمې که عکس نقیض تسلیمې د دې جواب لازمي دی. اوس هر چې کبرا ده چې هیڅ یو دلیل ظنی به په عقیده کې حجت نه نو په دې باندې زما بنیاد او دلیل د قرآن کریم آیت کریمه دی چې ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. سوره یونس سوره نجم په دې دوو ځایونو کې دا آیت راغلی دی. د دې آیت په تفسیر کې امام قرطبي وی وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد. ابو حیان وی والظن في معرفة الله لا يغني عن الحق شيئا. امام بیزاوی وی وفيه دلیل على ان تحصيل العلم في الاصول اصول عقائد واجب وان الاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. نو د دې دوو آیتونو په تفسیر کې ګڼ علما بشمول د شیخ عبدالسلام او شیخ امین الله دا خبره کوي چې دلیل ظنی به په عقیده کې حجت نه. بیا مفتی صاحب تا ډیر زیات په غصه باندې سوال کړی چې دا راته ښایي چې د عقیدې او مصدر دی چا جدا کړی دی. ما وی که خیر ټوپک به ستا په وګی نو ما د شیخ امین الله ته اشاره وکړه چې هغه د عقیدې او د اعمالو مصدر جدا کړی دی چې ظن غالب لره په اعمالو کې اعتباري او په عقایدو کې بنئ. ته بالکل خاموش پاتې شوې. ما وی که خیر روان یې کار به ختم کړي هغه بالکل ته ساکت پاتې شوې بیا دې اړو ذکر ونه کو. اوس راشه مفتی صاحب د دې نه وروستو دا د مصر بخاري 2 جلد مکتب رحمانیه 623 صفحه ده کتاب اخبار الاحاد کی امام بخاری ذکر کوي باب ما جاء في اجازه خبر الواحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم والفرائض والاحكام. د دې ترجمه الباب په تشریح کې ابن حجر فتح الباری 14 جلد دا بیرون چاپ دی او صفحه دا 287 هغه د امام کرمانی قول ذکر کوي وی قال الکرمانی ليعلم ان ما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. امام بخاری چې د خبر واحد د جواز العمل خبره کوي او بیا اذان صلات صوم فرض احکام ذکر کړي دي وای دا د دې لپاره چې پته ولګي چې اخبار احاد په العمليات لا في الاعتقاديات په عملیاتو کې دلایل دي خو په اعتقادیاتو کې نه دي. همدغه حافظ ابن حجر دقه جلد 292 صفحه باندې وی ان خبر الواحد لا يفيد الا الظن ما لم يتواتر. او دا د ذواليدين والا د حدیث لاندې دا عبارت ذکر کوي خبر واحد دا ظن پیدا کوي چې ترسو متواتر نه او بلکې دا عبارت ابن حجر د تحویل القبله په باره کې چې کوم حدیث دی د هغې په باره کې ذکر کړی دی او دلته جواب هم کړی دی که څوک وایي چې د دغه یو کس په خبر باندې عمل وشو قبله بدل شوه نو هغه بیا وایي دا محتب بالقرائنو څنګه چې ما په دې صغرا کې ورته اشاره وکړه چې بنا بر اختلاف او مخکې مې تداعو کې لیکلي چې خبر واحد غیر محتب بالقرائن. نو ګوره د ترجمه الباب لاندې د امام کرمانی قول چې ابن حجر نقل کوي رد یې پرې نه دی کړی نو دا د دې دواړو قول شو او د دې
ترجمة الباب تشریح شو. عمدة القاری کې حنفي عالم علامه عینی وی وانما ذكر هذه الاشياء ليعلم ان انفاذ الخبر الواحد انما هو في العمليات لا في الاعتقاديات. وای دا اعمال چې ذکر کړل دا دلیل دی د دې خبرې چې پته ولګي چې خبر واحد په عمل کې حجت دی خو په عقیده کې نه دی. اوس مفتی صاحب دې ځای کې ستانه دا دویم سوال کوم چې دا کبرا ده چې هر دلیل ځونی و په عقیده کې حجت نه نو آیا څنګه چې ته دا کبرا نه تسلیمې نو دقه شان عکس نقیض هم نه تسلیمې کنه عکس نقیض به تسلیمې. هم د دې کبرا سره به طور تایید یو متعلقه عبارت د خطیب بغدادي المتوفى 463 هجری الکفایه ذکر کوي وی خبر الواحد لا يقبل في شيء من ابواب الدين في أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها. یعنی د دین عقائد چې په دې کې یقین ضروري وي قطع کې ضروري وي په دې کې به خبر واحد دا نه قبليږي. بهرحال مفتی صاحب تا ما د خبرې خلاصه بالکل په یو علمي انداز کې راغونډه کړه او هغه ته چې په چا باندې نازدي نو د هغه علماو عبارات به هم درته پیش کړل. د امام بخاري خبره به هم درته وکړه او بیا د امام بخاري چې کوم شارحینو نو د هغې اقوال مې هم درته نقل کړل. اوس پاتې شو د امام شافعي رحم الله یا د نور علماو خبره نو یاد وساته ما تا ته د هغې نه جواب کړی و چې یو خو امام شافعي رحم الله د عام خبر واحد خبره کوي زما ستا په عام خبر واحد کې خبره نشته دی بل ستا چې کوم دی په داو کې ذکر دی چې خبر واحد دا قطعي دی حدیث د پیغمبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ګلونو د پنځپیریانو انکار حدیث ته وکې دی ټول عمر په منبر چغې والے قرآن تراشه او د قرآن ترجمه او د قرآن دوره ده او قرآن انقلابي کتاب دی او توحید اول نمبر دی. هغه پردې په ځان د قرآن او د توحید راچوله چې صادر هم تلر کو نه هغه د غلام احمد پرویز پر کټیانو خطل احمد سعید ملتانی دا په جمعیت او بریل او دیوبند کې نو دام د دې پنځپیریانو پلیت پیداوار دی. دغه منیر شاکر چې وو دا یاد ساته دا د جمعیت او د بریل پیداوار نه دا د دې پنځپیر نه د عقیده د دزدوا او د حدیث منکر ګرځیدلو. دا خضر حیات جمعیتی او بریلی او جماعت اسلامی والی حدیث نه دی دا هم د دې پنځپیر د بدرین تربیت شوی دی او نن دا حدیث انکار کوي. رحیم شاه ربانی ښکاره وی د الله د نبی چې څومره حدیث دي متواتر خو د لسو نه زیات مونږ منونه دي چې د متواتر وی یاد ساته د تمام وی که خبر واحد محتف بالقرائن که غیر محتف وی دا ټکی بدل ان شاء الله مرتا چې مو ټول پنځپیریان باندې پدې راکاږي چې وی که خبر واحد محتف بالقرائن وی او کنه وی نو وی دا په عقیده کې مردود دی مېمانه او په عمل کې شکی دی یقین ته نه رسیدلې. زستانه چیلنج سره دا مطالبه کوم تر اخره پورې به ان شاء الله تنه د حنفیانو نه د تیمیه دي نه د چا حواله پیش کی چې هغه دا خبره کړي چې خبر واحد محتف بالقرائن شي دې ټکی د وکیدا یو سړی پیش کا چې خبر واحد محتف بالقرائن وی بیا هم په عقیده کې مردود دی او په عمل کې غیر یقیني دی. دا ټکی به ان شاء الله تماته پیش کې دا چې ته دا به ان شاء الله خیر دی دا به ته د اشاعرهونه پیش کې دا به ته د نابلونه پیش کې دی کې بتاله زه عموم در کوم ان شاء الله دا ټول د باطل خبرې دي. بیا وی چاندا و مراو پر دې خرچه او پیسې دا توانې چې کې ان شاء الله دا څه ټکونه بخره چې بیا بجاړه خو خدار چې خله د واک کې ساته پنځپیری خله د بیواکه د خو ان شاء الله د بیواکه چل د مال راځي څنګه چې په باب د دلیل کې رانه لار نشي اخوا کول دی خو کړ ان شاء الله پتوانو کې بم داسې سپېړه په مخ باندې خوري چې د معتزله او پرکټیان به وي چې واقع د اهل سنت سپېړه درانه ده. زه توام ته ټول عمر دغه په یو جمعات کې د مقتدیانو مخه تکته او برکېږي منځونه خرڅه ته په خپل د اړې ته پته مناسته او د جینکو تطوا او زوا کې هلته په مدرسه کې او سینو جیم کې او یکم تنخواه ترې کړه باټه خوله چینګ نیولي ته وګنه ټول خلک په پیسو لګیا دی خو المرء یقیس علی نفسه باندې ما عمل کوخه. نور په دې کلیف کې د زما ټول جوابونه وخوړل یاد ساته زما مطالبه درنه دوباره دادی ما ته ویلو چې یو حدیث براته خې چې هغه متواتر وی او د متواتر مطلب بدای چې د اول صدینه والی تر تمام سند کې په هر زمانه کې د اغي ناقلین د نه نه په بروي یو حدیث راته پیش کا صرف یو حدیث نو زبتا سره ومنم او که یو حدیث ته پیش نکو نه پته لګي تمام حدیث اخبار احاد دي او د تمام مبارک استا عقیده دا چې دا په عقیده کې نه چلیږي او دا په عمل کې یقیني نه دي دا شکی دي.
یا نرشه د یو حدیث تواتر ثابت کا چې تر کوم ځای پورې سند موجود دی په هر طبقه کې به 10 کسان خې ان شاء الله. نور من كذب علي متعمدا دغرنگي من رأى منكم منكرا من بنى لله مسجدا من صلى علي واحدا من رأى منكم منكرا داتنا تنزلا باردي ود دي پنزو یا د لسو احاديثنا علاوه یو حدیث د متواتر ستانه مطالبه ده. اكد تدريب الراوي جواب بده د درزي ان شاء الله چې لا يكاد يوجد. اكد ابن حبان جواب بدل درزي چې په نوم احاديث په متواتر کې نشتا او هغه بیا ویلي عدم وجود السنن الا من روایت الاحاد. تمام حدیث اخبار احاد دی متواتره سی یو نوم دی. نور زمون ټول سوالونه دی وخړل بیا در تر موعد کوما. اول خبر دادا چې د متواتر مثال مع تطبیق پیش کا. دویم په ابن حجر دی نه معاف کوم، په کرمانی دی نه معاف کوم، په ابن تیمیه دی نه معاف کوم، په شیخ رستم او شیخ امین الله دی نه معاف کوم، دارنګ په فتح القدیر دی نه معاف کوم، په اصول البزدوی اصول الکرخی او په کنز الاصول دی نه معاف کوم. بیا در له بنیاد بیا د دیوال ډبوم چې تا خوي چې دین ابو منصور ماتوریدی مکمل کړی دی یا امام ابو حنیفه مکمل کړی دی. دا ته چې وای چې اسلاف خبر واحد ذکر ات کړی دی چې ځونی دی نو دا خو ستاسو دلیل شي چې ماته به اوس د خپل مجتهدینو نه خې د کوم ټیشن نه چې تاګهږي ماته د ټیشن خو یا ستا ټیشن خو امام نووي نه دی ابن حجر نه دی. دا خو ظالمه په عقیده او عمل دوړو کې ستانه خلاف دي. دا خو ماتوریدیان نه دي، اشاعره دي، دا خو احناف نه دي، دا خو حنابلة وغیره دي. تنن د دې دیوالونو څنګه ټپه بنیاد دی او خو د کم ځای نه غږیږي چې خبر واحد محتب بالقرائن عقیده کې مردود او په عمل کې غیر یقیني دی. دغه بنیاد دراته خو نه دی پریدم. نمبر 2 د تواتر مع التطبیق مثال وکا. نمبر 3 ان الظن لا يغني من الحق شيئا کړه تواما چې الله تعالی خوې چې ظن حق نشي ثابتولې. نو تا نه تاسو کوم دا عمل چې د عمل دا ته حق منه ک باطل منه ک عمل حق وي خو قران خوې چې په حق په ظنیات نه ثابتيږي ک عمل باطل وي نو ته بیا واجب ولې وي. دا جواب درالرانه کو. بل سوال مې نه کړو. نمبر 3 مې لکه محتب بالقرائن چا په عقیده کې مردود کړي دی او عمل کې غیر یقیني کړي دی. جواب را نه غي. یا مې ته ویلو چې 4 منکم خود نه کم دی، ذوی عدل منکم خود نه کم دی. دغه رنګ ابو موسی اشعری نه یو ابو سعید خدری واغس دا خود نه کم دی. دا د نه کم ته قرآن قطعی ویلی دی. قرآن وی د 2 کسانو په وجه د غل نه لاس کټ کا. قرآن وی د سلورو کسو په وجه په سړی د زنا حد جاری کا. نو زره توام قرآن خو خبر واحد قطعی کړي دي او فرایض په ثابت کړي دي. نو چې قرآن خبر واحد فرض کو قطعی کو نو دا کم سلفی دي د نوم راته خو چې هغه اخبار احد ځون نکړل دغه سړی راته خو. هم سوال مې نه کړو. مې امام بخاری خو په باب چې کلک دي نو الفرائض والاحکام الفرائض راوړل دي. ستا کې خدای دې چې فرائض صرف په قطعی شي ثابتيږي نو خبر واحد خو قطعی شو ځکه هغه فرائض په ثابتيږي. جواب را نه غي. ما ته امام بخاری لفظ الاحکام راوړل دي عقیده او عمل دوړو ته شامل دي. جواب را نه غي. ما درته امام بخاری د تحویل قبله نه په خبر واحد استدلال کړی دی. جواب را نه غي. ما درته په حرمت الخمر استدلال کړی دی. جواب را نه غي. ما درته چې د یوې خزې په باره کې اخر کې باب خده چې یو خزم د الله د نبی حدیث پیش کی نو فرایض او احکام ټول په ثابتيږي. دا امام بخاری د سلف واستند. جواب را نه غي. ما درته وی الرساله د امام شافعی په باره کې چې الک د معتزله جواب کوي په نفس حجیت د خبر واحد کې هیڅ جنگ نو خو منکرین حدیث او معتزله ویلو وی په عقیده کې نه دی ثابت نو هغه وی ثابتون. جواب را نه غي. منکرین حدیث ویلو دا یقیني نه دی په یقین نه دی ثابت نو هغه وی ثابتون. عقیده کې او په عمل دوړو کې یقیني او قطعي ثابت دی د امام شافعی له طرفه. دی جواب را نه غي. بیا تا دا وی چې نفس ثبوت ویلې ده. ما درته وی چې نفس ثبوت کې جګړه نه معتزله وی د قطعیت نه او په عقیده کې داخلي دون انکار کو. امام شافعی اغیله جواب ورکړی دی مراد تن عقیده او قطعیت ته. جواب را نه غي. بیا ستا پاتې شو دا اعتراض چې یاره دلته کې خو د قطعي لفظ نشته تم د قطعي لفظ موایا. دلته کې یاره د ظن غالب لفظ نشته تم موایا. قرآن وی ما اتاکم الرسول فخذوه وایخلا. رد کوي ما ته رد کوما کته ول هر نوم د قطعیت نوم ضروری نه ده. نه به عقیده کې رد کې نه به عمل کې شکی کې. نوم چې ول ته کم دین لا مناقشه د فل اصطلاح زاغ سيزونه نه ثابتوم زه یقینوال ثابتوم ته چې ول هر نوم دی. بیا د تماوی امام شافعی سے بوئی انما يعد عنه
حلال و حرام حلت او حرمت فرضی او قطعی دی په ظنیاتو نه ثابتېږي. جواب رانغې بیا درته ما ووایي هغه تواتر او اکثریت نه معتبر کوي. وکان الواحد فی ذلک واکثر منهم سواء تقوم الحجة بالواحد منهم. جواب رانغې بیا مې درته ووایي چې هغه امام بخاري ویلي دي چې فی تحویل القبلة وانتقلوا بخبر واحد عن فرض فرضیت په ومنو. جواب دی رانغې بیا امام بخاري صاحب وایي فبعث واحدا يعرفونه بالصدق. یو سړی کافر چې صداقت ثابت شي. جواب رانغې څوارلسم سوال عقیدة الطحاویه کې ویلو جمیع ما صح صرف چې صحیح ثابت شي. تواتر قید د استاد حنفیانو امام نه دی لګولې هغه صح ټی کې ویلې دی. جواب رانغې بیا مې درته وی ابن ابي العز وی قطع په شرح کې چې چا ویلي دي چې خبره واحد ځونی دی وقیده کې نه چلیږي القدریه والمعتزله. جواب رانغې بیا مې درته وی قالو ابن ابي العز وی چې څوک ورته په عقیده کې توجه نه ورکوي نو دا معتزله دی. روره جواب دی رانغې امیر توي دی وی ابن ابي العز حنفي چې جمهور امت په دی باندې چې محتب بالقرائن په عقیده او عمل دواړو کې قطعي او یقیني دی او کار ورکي. جواب را نغه اکد اشاعره او اکد حنابلو دیوالونو ټپه. جواب را نه پاتې شو دا چې ستا عکس کبرا او عکس نقیض. نو جواب دا د صغرا د مردود ده او صغرا کې دعوه د کلیت کړی ده خوشی د جزئی او د جزئی قضیه نقیض ناراضي لہذا صغرا د مردود او باطل ده. نور څوک چې در ته منطق خي هغه ته وای مفتی صاحب مې په منطقونو نه ماف کوي هغه له رګ نیولې ده بس بیا به نور نه تنګي خپل بدن غلی شي. لہذا یاد ساته مشره خبره زیاتونه قلم راواله او ځان حاضر کا. زماستان لنډه مطالبه دا د لنډه مطالبه چې ته حنفي او ته اشاعتي ته محقق نه ته د خپل حنفیت بنیاد او خیدا عقیده او د عمل تواتر ظنی قطعی د کم زینوي دک سړی راته وخیا او دک سړی چې کم استدلال پیش کړي د دک استدلال راته وخیا دی د کم زین استدلال کی ستانه استدلال معتبر دی او نستا رائے معتبر ده او نستا د پاره ابن القیم دی عبارتونه معتبر دي. لہذا خپل بنیاد دی وخیا او چا پس چروانی د هغه خلکو مستدلات راته وخیا دی د کوم دلیل نه استدلال کړی دی. زما استاد د دوه خبرونو پس خبرې کیږي نه تا ته د دلایل جواب ملاويږي نه تا ته د شخصیت جواب ملاويږي. ته به یو بنیاد خې چې د کم ټیشن نه غږیږي او کم خلکو نه چې غږیږي. نو فعلم ان المقلد يكون تمسكه بقول مجتهده مسلم الثبوت ما يروا دی چې کله تخپل بنیاد اوخه نو زبر تمام چې د دې بنیاد والو مستدلات د دین اوخه نو زبر بیا رد کوم چې دی په قران کې تحریف کوي حدیث کې تحریف کوي د قران او سنت اړو دا معنا دانا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سامعین په دې خبره باندې گواهی چې ما مفتی صاحب په هر طرف باندې واړو. اول می په عامه لهجه کې د سره بحث وکړو چې د خپل دعوی لراشي ځکه چې د دعوه د قطعیت کړي و چې هر حدیث د پیغمبر چې په کتبو د احادیثو کې موجود دی نو دا به مطلقاً قطعی وي حجت به یو د دې منکر به کافر وي. او چې کله ما د دې په مقابل کې احادیث اخبار احاد راوړل او اومې خودل چې دوی ته خپل باندې انکار کاو او د دې امامانو او د دې مشرانو ته انکار کاو سلف او دارنګ صحابه کرامو ته انکار کاو نو په هغه ځای کې بیا د خاموش او د خپل فتوا دا غي نه رجوع وکړو په هغه خلکو باندې بیا دا غي اطلاق اونکو. نو دله زه په دویمه طریقه باندې راتاو شم چې ما راشه علمی انداز کې زه د سره په اختصار باندې خبر وکم چې زمونږ دا خبره راغونډه شي. نو دی راولګید زما په هغه علمی خبرو باندې د تذکیره کولو په ځای باندې صرف بدزبانی وکړه او کنځلې وکړې او دا یوي چې یاره غلام محمد پرویز یا مفتی منیر شاکر یا وغیره دا د پنځپیریانو د دې پلیتو پیداوار دی. مفتی صاحب دا خبره یاد وساته کله کله پلار چې وي نو هغه ډیر نیک انسان وي لکه نوح علیه السلام زوی کافرو خو د هغه زوی د پلیتۍ او د ګن او د رجس نسبت چې کوم دی هغه نوح علیه السلام ته نشي کېدی. نن که ستا غوندې یو پلیت د مفتی منیر شاکر غوندې یو پلیت هغه په دارالقرآن پنځپیر کې وخت ضایع کړی او هغه ګن او هغه پلیتی هغه پټه ساتلی او رستو راښکاره کیږي نو د هغې نسبت چې کوم دی هغه اشاعت ته نشي کېدی. ستا غوندې د کجورو باري خر د هغې نسبت دا به پنځپیرانو اشاعت التوحید و سنت ته نشي کېدی ځکه چې د جماعت اشاعت التوحید و سنت علما شیوخ
دا اولیاء الله حاملین قرآن دي او د دې جماعت سره چې وابسته او په دارالقرآن پنجپیر کې چې پاتې شي او دغه بدرۍ اوبه اوس کی او بیا ولا چې کله مونږ طلاق هم ورکو نو هغه چې نورو جماعتونو ته لاړ شي هغه هلته امیر جوړیږي که نه ستا شیخ نورستاني وګوره چې د پنجپیر دغه بدرۍ اوبه یې اوس کی نو د اهل حدیثو امیر جوړ شو. شیخ ګوهر رحمان چې کله د پنجپیر د بدرۍ اوبه یې اوس کی نو لاړ د جماعت اسلامي امیر جوړ شو. شیخ امین الله چې د پنجپیر د بدرۍ اوبه یې اوس کی نو لاړې په اهل حدیثو غیر مقلدینو کې لوی شیخ جوړ شو. مفتی حضرت علي چې د پنجپیر د بدرۍ اوبه یې اوس کی نو لاړ د هغه اوبو په برکت په سعودي عرب کې عمره وکړه، ډېرې چاندي حاصل کړې، واپس راغی او نام نهاد مناظر جوړ شو. سره د دې نه چې 2 قضیې ورته ما جوړ کړې، والله العظیم چې په ډیرو آسانو تعبیراتو باندې ما دته دا 2 قضیې جوړې کړې نو نن د هغې سره د ده خېټه خرابه شوه او صرف د کنزلو نه علاوه د ده سره بل یو ټکی پاتې نه شو. پاتې شو دا خبره مفتی صاحب چیرې ما فلانې سوال کړی دی او فلانې سوال مې کړی دی، ستا د هر سوال جواب تا ته میلاو شوی دی، خو دا خبره چیرې دا سوال مې کړی دی او دا مې کړی دی نو دا نه ختمیږي، ځکه د سوالګر چې کله د سوال عادت شي نو دا ټول خلق او معاشره په دې ګواه ده، که هغه مالدار هم شي نو هغه بیا سوال کوي. نو ته ستا مناظره د اول نه په سوال باندې بنا او تر اخره به ته دغه سوالاتو ته پاتې کېږي، خو انشاءالله العزیز زه به هغه حشر ستا کوم چې دا غیر مقلدین دا به تاله په هغه درکړې شوو پیسو باندې ستومانه کېږي او دا به ستا نه انشاءالله العزیز د برات اعلان کوي، که نه سامعین دې دا خبره د ځان سره نوټ کړي. پاتې شو خبره په باب د شهادت کې د 2 یا د 4 خبره، نو اجهل الناس واوره د دغه 2 کسانو یا د 4 کسانو قطعیت قرآن بیان کړی دی، د هغې شهادت او د هغې عدالت قرآن بیان کړی دی او قرآن قطعي دی، او د یو راوي ثقاحت او دارنګې د هغه تضعیف او تصحیح چې کوي هغه یو محدث کوي او د یو محدث خبره دا قطعي نشي کېدی. د امام شافعي مولا د عبارت خبره دی کلی وه، ما درله څو جوابونه درکړل چې یو خو امام شافعي رحمه الله عام د خبرې واحد د حجیت خبره کوي چې د حجیت نه موږ هم انکار نه دی کړی. دویم درته ما ویلي چې د امام شافعي رحمه الله په عبارت کې ته وښیه ستا په دعوه کې دا دی چې هر حدیث د پیغمبر چې په کتبو د احادیث کې موجود وي نو دا به قطعي وي، منکر به کافر وي. نو ما یې وښیه چې امام شافعي رحمه الله تصریح کړي چې هر حدیث د پیغمبر دا به مطلقا قطعي وي. بیا درته ما ویلي که امام شافعي رحمه الله بالفرض قول کو نو امام شافعي رحمه الله یو کس دی، یو مجتهد دی، تا خبره د فهم السلف کلی ده او سلف دا جمع د سلفي ده، نو ته به ښیې چې ټولو اصلابو په اتفاق باندې دا خبره کړي چې هر یو حدیث هر خبري واحد دا به مطلقا قطعي او منکر به کافري، او که کافري نو ما تا ته حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو اذا قرأ فانصتو چې تاسو د دې حدیث نه انکار کوئ عمل پې نه کوئ نو د ټولو نه اول بدترین کافر تاسو یې. پاتې شو دا خبره چې یاره بنیاد د قطعیت او د ظنیت چا ایښودی دی. نو ما درته ووي احادیث د پیغمبر چې کله اخبار احاد راشي او دا قطعي ثبوت هم وي، هر حدیث د پیغمبر چې دا قطعي ثبوت هم شي قطعي دلالت هم شي نو د هیڅ یو مجتهد دا مجال نشته چې د هغې په مقابله کې دا قیاس او اجتهاد وکړي، او که کوي نو د دې په قطعیت کې به شک وي. نو محدثین ائمه مجتهدین چې د احادیثو په مقابله کې اجتهاد کوي 2 وجې کېدی شي، یا به دغه اخبار احاد ظني ثبوت وي او یا به په قطعیت کې شک وي، او که داسې نشي نو بیا خو د هر خبري واحد په مقابله کې چې کوم دی د مجتهد قیاس دی، نه چې خبري واحد قطعي شو نو هر یو مجتهد څنګه د هغې په مقابله کې قیاس کوي. پاتې شو دا خبره چې په عقیده کې به حجت نه نو ما درته د امام بخاري رحمه الله عبارت پیش کو، او بیا ستا غوندې د دې زمانې او داسې یو نمک حرامه انسان چې په کوم نوم باندې هغه ته د هغه د خولې روټۍ میلاویږي نو دی راپاسې او د هغه نوم بدنامي کوي. د هغه سړي خبره ما ته نه ده پکار، ما درته د العلامه کرماني دارنګې د ابن حجر عسقلاني او د علامه عیني خبره وکړه چې دا 3 واړه وایي چې امام بخاري دلته د عقیدې ذکر نه دی کړی. د دې نه معلومیږي دا چې اخبار احاد دا به په عمل کې حجت وي او په عقیده کې به حجت نه وي. د ابن تیمیه خبره می درته وکړه چې هغه وایي اخبار احاد په نفسه ظني دي، تا په هغې باندې ځان غلی کو. د شیخ امین الله خبره می درته وکړه، د شیخ عبدالسلام خبره می درته وکړه،
خو دې ځای کې تا ته پته ده که زه په شیخ الاسلام ابن تیمیه باندې خبره کوم، شیخ عبدالسلام باندې خبره کوم، یا شیخ امین الله باندې خبره کوم، نو زما عمرې، زما کجوري او دارنګې زما په یو بیان باندې 100 او 1.5 روپۍ اخیستل دا ختمیږي. نو دې ځای کې تا د مفادو پروا وکړه او د مفادو په بنیاد باندې ته په دغه علماو باندې غلی پاتې شوې او د جماعت اشاعت التوحید و سنت د شیوخو خلاف بدزباني کې پاتې شو. خبره د سوالاتو، نو ما تا نه تپوس کلی چې اصول حدیث دا امور قطعیه دي که امور ظنیه دي؟ تا ویلو چې امور قطعیه دي. نو ما وی چې امور قطعیه دي، نو د دې خو مطلب دا دی چې کله د یو محدث باندې جرح او تعدیل راشي، د یو محدث په باره کې د تصحیح او د تضعیف خبره راشي، نو ته به په دې باندې بیا نص قطعي ښې، په دې باندې تا ځان غلی کو، ستا پلار او نیکه او هغه ډېر نیکه، بلکې دا ټول غیر مقلدین د دې خبرې جواب نشي کولی چې کله تا د دې خبرې اقرار وکړه چې اصول حدیث دا امور قطعیه دي، نو بیا به د دې په هر جز باندې ته دلیل قطعي ښې. بیا درته ما ویلو چې ته فهم السلف خبره کې، نو فهم السلف مطلب خدا دی. حواله مې در لدر کړه د ابن ابي العز الحنفي چې اسلافو صرف د قرآن الفاظ نه دي زده کړي، بلکې اسلافو قرآن سره د معنی او ترجمې نه زده کړی دی. نو ته چې کله یو آیت د قرآن بیانې، پکار دی چې ته فهم د اسلافو پیش کړي چې یاره دې سلفو د دې آیت دا مطلب بیان کړی دی. یو حدیث د پیغمبر بیان کړي، نو چې ته فهم د سلفو بیان کړي چې اسلافو یې دا مطلب بیان کړی دی. ورنه قرآن او احادیث دا خو یو ساکت مستدل دی، دا په چا پسې ډانګې نه رالي چې دا په حضرت علي پسې ډانګې راوالي چې دې ځای کې به ته د کجورو او د عمرو پروا نه کوې، غلطه معنا به نه کوې، صحیح معنا به کوې. د دې نه خو شیعګان هم استدلال کوي، دارنګي قادیانیان هم تی استدلال کوي او نور اغیار منکرین حدیث هم تی استدلال کوي. نو آیا د هغې استدلال ته به مونږ ټیک وایو؟ نه، زمونږ سره معیار دغه دی بایي چې ته کله د یو آیت یا حدیث د پیغمبر نه استدلال کې، نو ته به دې کې فهم د اسلافو پیش کې او هغه تا نه د اوسه پورې پیش نه کړی شو، نه ستا پلار او نیکه پیش کولی شي. بیا درته ما ویلو چې ته وایې چې فهم السلف دې ته وایي چې هر نص په ظاهر باندې حملي، نو چې کله دو نصین متعارضین راشي، نو اوس که دا په ظاهر باندې حمل کې، نو دې کې تضاد دی، د یو نه به انکار کې او بل به اخلي، نو بیا ستا په اصولو باندې کافر کېږي. او که تطبیق کې، نو لازما به یو د ظاهري معنا نه اړې، نو دلته به خلاف د فهم السلف راځي، نو دې ځای کې به څه کوې، تا په هغې باندې ځان خاموش کو. بیا درته ما ویلو چې ته په اسلافو کې د یو سلفي قول داسې وښیه چې هغه صراحتا دا قول کوي چې هر حدیث د پیغمبر دا به قطعي وي، د قطعیت لفظ به پکې ښې، ستا په دعوه کې د قطعیت لفظ دی، ورسره به دا ښې چې منکر کافري. نو ته چې ما نه تپوس کوې چې ستا بنیاد چا ایښودی دی، نو زه تا نه تپوس کوم چې ای ویکټوري ستا دا بنیاد چا ایښودی دی؟ د قطعیت قول مطلقا په حدیث باندې چا کړی دی؟ پاتې شو خبره زما د دې کلیپ چې کوم ما کړی دی او ما تا ته په کې قیاسي اقتراني جوړ کړی دی، نو ان شاء الله العزیز چې د دې سره به ستا خېټه خرابه شي او ته د دې جواب نشې کولی، او زه خو به د خپل